د دې علم په وجه باندې انسان چې د مسجود ملائکه وګرځیدو آدم علی السلام ته ګوره او فرشتي وګوره د عبادت په میدان کې د فرشتو نه څوک مخکې نه دي دا سه فرشتي الله پیدا کړی دي چې د پیدایش نواله در قیامت پورې په سجده کې دي بعض فرشتي په قیام کې دي بعض فرشتي په رکوع کې دي بعض په قاعده کې دي او عبادت کې انسان دا غي نه مخکې نه دی خو چې کله مسله د خلافت رااله الله خپل نائب جوړول په دنیا کې پزماکه باندې نو الله جل شانو انسان پیدا کړو آدم علی السلام پیدا کړو نو فرشتو عرض کو چې الله په مقدس مکه او جنات آبادو او ډېر شر او فساد جوړ کړو نو خدای انسان جوړه دا مزمکه د زیدام شر فساد کې استانا فرمانی بکې نو سله جوړه یا الله نو رب ذل جلال هغه شهنشاهانه جواب ورکړ انی اعلم ما لا تعلمون ما ته چې د خبره علم دی تاسو ته نشته نو فرشتو ول قالو نحن نسبح ونقدس لك یا الله مو خستا تسبیح بیانو ستا پاکی بیانو مو خود سه عبادتونه کو خدا عبادت په وجه باندې خلافت ملاوي دي شي مشری ملاوي دي نو بیا خو پکار دا چې فرشتو ته ملو شو خو لیکن د علم په وجه باندې الله جل شانو آدم علی السلام ته خلافت نصیب کو هغه څنګه انسان او د خور نه پیدا چې د خور نه الله پیدا کړو نو د خور چې کوم صفاتونه ټول پکې الله ورواچو د خور نه څه پیدا کیږي زمون څومره اشیاء خوردونشتي د خوراک سيزونه د دې غوندو صفاتونه الله د علمي وهمي تور سره ورواچو نو به تاسو نه کړل چې ولې غزه د یو څو سوالات تاسو نه کوم تاسو نه هم او آدم علی السلام نه هم نو کوچا پاس کړ پس به زما خلیفہ وي نو دا اشیاء تاسو نه ملائکه نو کړ نو خو د نور نه پیدا دي کنه اغه ته خو د زمکه د سيزونو علم نو آدم علی السلام ته شول نغي وته نوم واغستو خاصیات بیان کړ چې د دې دا فائدہ ده د دې دا فائدہ ده د دې دا نقصان ده د دې دا نقصان ده او فرشتو ته شول الا ادري لا علم لنا مو ته د دې علم نشته دي وګوره تاسو تماول کنه چې زه د خبرې نه خبرې مغې نه تاسو نه خبر نو رب ذل جلال د علم په وجه باندې آدم علی السلام ته خلافت نصیب